زما عزتمند مشرانو خوږو وروڼو، تاسو خوب پریښی دی او جومات ته راغلی یئ د دې دپاره چې یو دینی مجلس دی، د قرآن پاک د آیاتونو ترجمه به پکې کېږي، د رسول الله مبارک حدیثونه به بیانېږي. مبارک مجلس ته راتلل دا ډېر لوی نعمت دی. ډېر خلک به اوس داسې سینما کې به ناست دي، ډېر خلک به داسې چې ګناهونو کې به لګیا یې اړمي. د الله تعالی کور ته راتلل دام د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت دی. دام د یو عالم د عالم دین د وفات په سلسله کې د ایصال ثواب دپاره یو مجلس دی. حضرت مولانا سید میر رحمت الله علیه رحمتا واسعه هغه یو عالم او خاص کر د جمعیت علماء اسلام یو ممتاز رهنما او د دین دپاره خپله زندگی وقف کړې وه. د هغه په یاد کې دا یو دینی محفل دی. رسول الله مبارک فرمایي اذکروا محاسن موتاکم، د خپلو مړو محاسن بیانوئ، خوبی بیانوئ. او عالم په قوم کې نور او سپوږمۍ وي. رسول الله مبارک علماء ته خپل وارثان ویلی دي. د رسول الله د مبارکې ژبې گفته ده العلماء ورثة الانبیاء، علماء د پیغمبرانو وارثان دي. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، پیغمبرانو په خپل میراث کې سرو سپین روپۍ او اشرفۍ نه دي پریښي، بل ورثوا العلم، علم یې پریښی دی. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، چا چې علم حاصل کونو ډېره لویه برخه حاصله که. زما وروڼو د عالم ډېر لوی مقام دی. الله تعالی قرآن مجید کې ځای په ځای د عالمانو تعریف کوي. ځای په ځای باندې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، رب العالمین وایي چې عالم او غیر عالم دا برابر دي، یعنی نه دي برابر. قرآن مجید کې انما یتذکر اولو الالباب، الله تعالی وایي چې نصیحت خاوندان د عقل حاصلوي. انما یخشى الله من عباده العلماء، دا الله تعالی نه که په حق یریږي نو عالمان دي. بلا آیاتونو کې الله تعالی د عالمانو وصف بیانوي. د رسول الله مبارک حدیثونه د عالمانو د تعریف نه ډک دي. پیغمبر علیه السلام لوی عالم، لوی عالم د دې آسمان نه لاندې په دې ځمکې د پاسه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. هغه ته الله تعالی علم الاولین او علم الاخرین ورکړو. رسول الله مبارک په خپله فرمایي انما بعثت معلما، زه معلم را لېږلی شوی یم. رسول الله مبارک باندې الله تعالی آخرنی کتاب قرآن مجید نازل کړی دی چې هغه د تمامو کتابونو ناسخ دی. د قرآن مجید معجزه په ټولو معجزو کې لویه معجزه ده. زما وروڼو تمامه دنیا که جمع شي د دې مبارک قرآن مجید په شان یو آیت نشي جوړولی. تمامه دنیا که جمع شي، بني ادم او پیریان دواړه د دې قرآن مجید د یو وړوکي آیت غوندې آیت نشي پیش کولی. رسول الله مبارک خاتم النبیین دی. رسول الله مبارک انک لعلی خلق عظیم، زمونږ ملګري په نعتونو کې د رسول الله تعریف او د مدینې منورې تعریفونه وکړل. الله تعالی دې تاسو مونږ ټول مدینې منورې ته بار بار بوزي. الله تعالی دې تاسو زمونږ د ټولو د حج نعمتونه نصیب کړي. زما وروڼو ډېر لوی نعمت دی چې یو سړی په خپله زندګۍ کې خانه کعبې ته ورشي. هغه خانه کعبه چې مونږ غایبانه د هغې طرف ته مخ کړو، مونږ روزانه 5 منځونه کوو.
سنت او نوافل کو او بیا یو حاجی باندې الله تعالی دومره لوی فضل وکي چې هغه د خانه کعبه مخې ته پخپل ودرېږي. بعض حاجان حیران ای چې دا د خوب وینم او کنه د خانه کعبه ته مخامخ ولاړم، بیا به عین کعبه ته مخ کې. اوس موږ د خانه کعبه طرف ته مخ کوو، بیا به عین کعبه ته او د رسول الله پاک روزه ته چې یو سړی ودرېږي، اوس لمغه دلته نه درود لیږو، موږ وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی جماعت کې چې موږ دا درود وې دا فرشتي رسول الله مبارک ته رسول. حدیث کې را دي چې بعضې فرشتي دې دپاره مقرر دي، هغې ته د هغې سړي نوم هم معلومي او د پلار نوم هم ورته معلومي، کلم ورته معلومي. د رسول الله مبارک په خدمت کې ستا درود و سلام رسي چې یا رسول الله پلان کې د پلان کی زوی د پلان کی محلی د پلان کی کلی یصلی و یسلم علیک، پتا باندې درود و سلام لیږي. او دا دومره زر رسی، دومره زر ته چې د یو دی نه ټیلیفون کې کنه بل دی ته دا ټیلیفون دومره زر نه رسی، ته خو باقاعده نمبر ملاوې او کېدای شي لین انګیجي نه په دې ساعت لگی، لیکن ستا د خلینا درود اوتو او د رسول الله مبارک په خدمت کې پیش شو. دلته چې مونږ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد د رسول الله مبارک خدمت کې باقاعده پیش شو. الله تعالی فرشتو ته دومره لوی د تیز رفتاری طاقت ورکړی دی چې د سترګې په رب کې هغه د دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټ ته رسي. موسی علیہ السلام یو دل جبرائیل امین ته وی چې الله خو تا ته ډېر لوی قوت درکړی دی. قرآن مجید کې د جبرائیل امین بارک رب العالمین وی چې ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. قرآن مجید جبرائیل امین ته ذی قوه ویلی دی، ذو مرة فاستوى بل ذکر دی. نو موسی علیہ السلام د جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کوي چې چرته در باندې سخت وخت هم راغلی دی، ځکه تا ته خو الله تعالی ډېر لوی قوت درکړی دی. جبرائیل امین واو یو ځل را باندې ډېر سخت وخت راغلی. یوسف علیہ السلام رونو بندر کوی ته وغورځولو او زه په اوم اسمان کې وم. رب العالمین جل جلاله ما ته حکم وکړو چې ورځه وینې څه چېرته په ځمکه باندې ونه لګي. یو سړی چې د بره نه ولي او بندر کوی وي اوبه پکې نه وي او یو سړی په ځمکه راشي نو اډوکې چوره چوره شي، مازغې دڼې وڼې شي. وی ورځه نو موسی علیہ السلام ورته بیا څه چلو شو؟ وی الحمدلله هغه لا ځمکې ته رسېدلی نه و چې ما غېږ کې ونیولو. اوم اسمان کې فرشته ده او راځي او یوسف علیہ السلام رونو غورځولی دی، حالانکه یو ثقیل شی مرکز ثقل ته یکدم رسی، لیکن جبرائیل امین په غېږ کې نیسي. نو دا د دې جوماتو د مدینې منورې منځ کې مسافت که ډېرې خو 4,000 میله وي یا به د دې نه هم کمې، ځکه د فرشتو سروس خو هوایي دی، هغه په سړکونو او په روډونو باندې نه ځي. نو ستا د خولې نه درود وتی او هغه بیا د رسول الله مبارک په خدمت کې چې کوم پیش کیږي. نو یو سړی څومره خوش قسمت دی چې الله تعالی ورته دا نعمت نصیبه کړي چې د رسول الله مبارک روضې ته ودرېږي او ورته وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک یا صفی الله، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین. د رسول الله صفات و القاب بیانې. حاجی محمد امین رحمت الله علیه په قبر دی الله تعالی رحمتونه نازل کړي. څومره د عشق اشعار دي، څومره مینه او محبت ده. یقینا د هر مسلمان په زړه کې د رسول الله مبارک سره د حد نه زیات محبت پکار دی. د رسول الله مبارک تشریف آوري
د تمام کائناتو د پاره د رحمت ذریعہ ده. رب العالمین ورته رحمت للعالمین ویل ده. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رب العالمین ورته رحمت للعالمین وی. رسول الله مبارک فرمای انما انا رحمت مهدات، زه د خدای د طرف نه د رحمت یو تحفه او یو هدیه ما. د رسول الله مبارک ډیر لوی ذات دی او په امت باندې ډیر لوی احسان دی. مونږ چې دا درود وایو دا د رسول الله د احساناتو شکریه ده. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. څوک چې د انسان د احساناتو شکریه نه ادا کوي دی به رب العالمین جل جلاله د لوی نعمتونو شکریه څنګه ادا کوي؟ رسول الله مبارک افضل ترین کائنات ته، اجمل ترین موجودات ته. رسول الله مبارک ته رب العالمین ډیر لوی شان ورکړی دی. رب العالمین جل جلاله دې تمام دنیا ته قلیل وای. دا تمام دنیا دا آسمانونه دا ځمکې دا مشرق او مغرب او دا شمال او جنوب دا تمام خزائن او دفائن دا تمام کائنات دې ته دنیا وای. رب العالمین جل جلاله فرمای قل متاع الدنیا قلیل. اے زما خوږه پیغمبره دې خلکو ته وایا چې دا تمام سامان دنیا قلیل دی. اللہ تعالیٰ دے تمام دنیا تا قلیل ہوئی. لیکن در رسول اللہ مبارکو اخلاق تا قرآن انکا لعلا خلق عظیم. در رسول اللہ مبارک اخلاق تا اللہ تعالیٰ عظیم ہوئی. انکا لعلا خلق عظیم تا دلوی عظیم و اخلاق و مالکی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی د دې عظیم الشان پیغمبر بارکه وی ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. مونږ ستا ذکر ډیر بلند کو، مونږ ستا ذکر ډیر بلند کو. چرته چې د الله تعالی د وحدانیت مسله وي او د اشهد ان لا اله الا الله کلمه هغه سره به وایي چې اشهد ان محمدا عبده ورسوله. مؤذن روزانه په پنځو اذانونو کې د الله تعالی د وحدانیت شهادت ورکوي. نو ورپسې د رسول الله مبارک د رسالت شهادت هم ورکوي. مؤذن که اشهد ان لا اله الا الله وی نو ورپسې اشهد ان محمد رسول الله وی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوس شو چې کیف کان خلق النبی صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیہ السلام مبارک اخلاق څنګه؟ وی کان خلقه القرآن. پیغمبر علیہ السلام د قرآن مجید زنده تفسیرو. قرآن مجید چې څه ویلي دي د رسول الله تمام عملی زندگی دا د قرآن مجید چې کوم دنو تفسیرو. د رسول الله مبارک سره د صحابو د حد نه زیاته مینه وه. ستا او زما مینه صرف د ژبې ده، دړه نه ده. د صحابو مینه د رسول الله مبارک سره د زړه وه. په جنگونو کې به صحابو د ځان نه ډال جوړ کو. صحابه به غلبیل شو چې د رسول الله مبارک ذات ته تکلیف ونه رسیږي. صحابه به خپل ځانونه د رسول الله مبارک د پاره ډال جوړ کو او رسول الله مبارک بارکه به هغه دا دغه چې رسول الله مبارک ته تکلیف ونه رسیږي. د حضرت عمر په زمانه کې لستنه صحابه حضرت عمر لګلیو چې د کافرانو د بادشاهانو حالت وګورئ چې څنګه حال دی. جاسوسان چې ورته ویل کېدی شي حالات معلوم کړي. هغه عیسائی بادشاہ ته پته ولګېده چې زموږ دې ملک کې لستنه مسلمانان ګرځي. هغه خپل پولیس ته حکم وکړ چې دا گرفتار کړي. پولیس هغه گرفتار کړ او بیا بادشاہ ورته وویل چې د اسلام نه توبه وباسئ، عیسائیت قبول کړئ. صحابه ورته دا درته چا ویلي دي چې موږ د رسول الله ملګري د رسول الله مبارک دین به پرېږدو او عیسائیت به قبلو؟
बादशाह वर तो गुस्सा